د ټیک ټاک اکاؤنٹ په څنګه مونیټایز کوو، د ټیک ټاک نه به موږ روپۍ څنګه ګټو. دا ویډیو چې دی دا ستاسو د ټول دپاره دی چې کم کسان په ټیک ټاک باندې کوشش کوي او هغه وایي چې انلاین موږ ارننګ وکړو یا کورسونه حلي یا دغه شانتې کلاسونه چې دي د دې لپاره اخلي، ځکه په دې باندې دا زموږ 100مه ویډیو دی چې زیاتر کسان تاسو دوکه کوي او تاسو سره دغه دوکې چې دي دا کوي. د دې نه مخکې ما تاسو ته خپل ارننګ چې دی هغه هم د ټیک ټاک ولو چې د ټیک ټاک نه دومره ارننګ کېږي. نو اوس چې دی ځینې کسان ما ته بار بار دا خبره کوي چې موږ به د ټیک ټاک اکاؤنٹ چې دی دا به څنګه مونیټایز کوو، او ته خپل ځانه یو کې یو اس ای اکاؤنٹ ولې نه جوړی چې ته د هغې نه ارننګ وکړې. نو زموږ اکاؤنټونه چې دي هغه یو اس ای والا دي، د هغې نه مخکې چې دی ارننګ هم شوی دی، لږ ډېر ته شوی دی خو دومره ته نه دی شوی. تاسو ته خو به دغه پته چې کوم کسان په ټیک ټاک باندې یا دغه شانتې په یوټیوب فیسبوک کار کوي نو په پښتو کې چې دی به دې کې روپۍ نشته، لکه پاکستانی کم یوز چې راځي نو په هغې کې روپۍ نشته، ځکه پاکستاني اشتهارات چلیږي نو د هغې ارننګ کم وي. خو اوس چې کم کسان د ټیک ټاک کورسونه خرڅوي یا په تاسو ته وایي چې د ټیک ټاک دپاره کلاسونه والی او تاسو د خپل ټیک ټاک اکاؤنٹ مونیټایز کوي، نو اکثر تاسو ته وایي تاسو به ویډیو جوړوئ د هغې نه تاسو روپۍ ګټلی شئ. نو نن سبا چې دی هغه روپۍ نه ورکوي، د ټیک ټاک مونیټایز دغه چې دی نو هغه په پښتو باندې بیخي بند شوی، په پاکستاني ویوز باندې چې دی مکمل ارننګ چې دی هغه ختم شوی دی، ځکه د هغو له طرفه دا ویلی شوي دي چې کم ملکونه د دې دپاره ایلیجیبل دي د مونیټایزیشن دپاره او هلته کې ویډیوګانې کتلی کېږي او د هغه ځای نه کم اشتهار راځي نو د هغې نه به روپۍ ورکړی کېږي. نو دلته کې چې ته په پښتو باندې ویډیو کې او هغه ته اپلوډ کې نو په هغې ګوره ارننګ نشته. که ته په اردو باندې ویډیو اپلوډ کې او هغه ګوري دلته کې دا کسان نو په هغې ارننګ نشته. په هغې کې یو څو ملکونه شامل دي چې د هغې ته زه نوم عالم برازیل په دې کې دی، دغه شانتې فرانس پکې دی، جاپان دی او امریکا ده، دغه شانتې یو کې چې دی دا پکې شامل دي، یو ملک دوه چې دی هغه پکې نور شامل دي. نو چې د هغې ملکونو اکاؤنټ او د هغې ملکونو کسان ګوري نو د هغې نه ارننګ چې دی هغه تاسو کولی شئ. که د هغې ملکونو کسان نه ګوري نو ته ارننګ چې دی دا نشي کولی، ځکه چې اوس ارننګ هغو بیخي ختم کړی، لکه کم ډالر چې دی هغه مکمل ختم کړي. که ستا په میلیونو باندې ویوز ولې نه راځي خو تا ته روپۍ چې دی دا نه میلاویږي. نو په دې کې ځینې کسان چې دي په تاسو باندې کورسونه د دې خرڅوي، دغه شانتې هغه تاسو ته وایي راشه کلاسونه والی او تاسو ته دا طریقې ښیي و تاسو پردی ویډیو رالی او هغه ایډیټ کوئ. نو کم کسان چې پردی ویډیوګانې رالی او ایډیټ کوي او د هغې لپاره کورسونه اخلي او کلاسونه اخلي نو د هغې نه ته په مستقبل کې ارننګ نشي کولی. کیدای شي چې ته په مونیټایزیشن په دغه ایډیټنګ په هر سره باندې ته پوه شي او ته کله بیا راوځې او ته وایې چې زه به ځان له ویډیو ایډیټ کوم او د هغې نه به روپۍ ګټم، کیدای شي چې هغې هم ختم کړي، ستا اکاؤنټ چې دی هغه هم بینډ کړي، ستا اکاؤنټ چې دی هغه هم ډي مونیټایز کړي، نو ته د هغې نه بیا په راتلونکي وخت کې چې دی روپۍ نشي ګټلی. هر کار چې دی هغه اوریجنل کېږي. که تا له اوریجنل کارونه درځي، ځکه ځینې داسې کنټینټ دي چې هغه تاسو کوئ نو هغه انګریزان هم ګوري، لکه تاسو به نه دا ګیمونه خلک کوي نو دغه ګیمونه چې دي دا هم کتلی کېږي، هغه واړی کېنولې خو پاڼۍ ماتوي، دغه شانتې نور شرطونه چې دي هغه لګوي نو هغه څیزونه چې دي هغه انګریزان هم ګوري، ځکه چې په هغې کې خبرې نه وي نو هغه کتلی کېږي، د هغې نه چې دی ارننګ کېږي. خو که دغه شان تاسو پردی ویډیوګانې رالی پردی ویډیوګانې ایډیټ کوئ، تاسو وایئ چې هغه به ورخېجو یا د اے آی نه به جوړو هغه به ورخېجو د هغې نه به ارننګ کېږي، نو د دغه څیزونو نه چې دی ارننګ نه کېږي. او په دغه څیزونو باندې هسې فضول محنت هم مه کوئ او خپل مازغه چې دی په دغه څیزونو مه استعمالوئ، په نور څه باندې استعمال کوئ نو څه نه څه فایده چې دا به تاسو ته میلاو شي. نو ټیک ټاک چې دی هغه مکمل ارننګ چې دی په پاکستاني ویوز باندې ختم کړی دی.